قال المرء مع من احب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د سړي انجام به هغه چا سړي چا سره د محبت ساتي. نو محبت ساتل د چا سره او دلته کې راځي فی الدنیا والآخرة، یعنی المرء مع من احب فی الدنیا چې کوم سړی محبت ساتي چا سره په دنیا کې او په آخرت کې، نو دا د ایمان او د مؤمن علامت دی. نو دلته کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای المرء مع من احب فی الدنیا والآخرة. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته حدیث مبارک کې راځي یو کس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته تشریف راوړو او فرمای اے د الله رسوله، اے د الله رسوله، یو انسان ځان نه لوی انسان ته ګوري، یو عالم ته ګوري، یو بدر ته ګوري او د هغه علم او عمل ته دی نشي رسېدی، نو په آخرت کې به د ده انجام څنګه وي؟ ځکه دی خو د اعمالو په لحاظ سره هغه ته نشي رسېدی، دی هغه عمل او هغه علم د سره نشته. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل المرء مع من احب، یو سړی چې چا سره محبت ساتي د هغه انجام به د هغه سره وي. دې د وجې په دنیا کې انسان چا سره محبت ساتي، د علماء او صلحاو سره محبت ساتي، د بزرګان دین سره محبت ساتي، د انجام به د خلکو سره په ورځ د قیامت او جنت کې به د هغوی سره وي. دې د وجې د نیکانو خلکو سره محبت ساتل پکار دی، د علماو سره محبت ساتل پکار دی، د دیندار خلکو سره محبت ساتل پکار دی. الله جل جلاله به د دې محبت د وجې د دنیا کې او په آخرت کې تا ته د هغوی محبت هم نصیب کړي او تا ته به الله جل جلاله د دنیا او د آخرت کامیابیان او خوشحالیان هم نصیب کړي. ځکه د نیکانو علماو سره محبت پکار دی. المرء ترکیبی لحاظ سره دا مبتدا ده، مع دا مضاف دی، من موصوله، احب دا فعل دی او ضمیر پکې فاعل دی. نو فعل فاعل دا د من موصولی دپاره صله شوه، موصول صله دا مضاف الیه د مع مضاف دپاره. نو مع مضاف د مضاف الیه سره دا خبر د مبتدا، مبتدا خبر دا جمله اسمیه شوه. دې نه مخکې حدیث کې الحیا شعبة من الایمان د هغې ترکیب پاتې و. الحیا دا مبتدا ده، شعبة دا موصوف دی، او من الایمان من جار، الایمان مجرور، جار مجرور متعلق دا د ثابتتون سره، ثابتتون د خپل ضمیر او متعلق نه دا خبر شو، دا د صفت شو د موصوف، موصوف او صفت دا خبر د الحیا، حیا مبتدا د خپل خبر نه دا جمله اسمیه شوه. نو دا احادیث مبارکه دي، دا یو څه موږ ولوستل. الله جل جلاله دې په دې باندې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي او د دې باقاعده تاسو تکرار هم کوئ د خپل اساتذه کرامو سره او د دې څومره تکرار کوئ. بل کوشش کوئ مخکې ما تاسو ته ویلو چې یو کتاب رجسټر وساتئ چې په هغې کې دا نکات ځان سره لیکئ، نو دا تاسو ته بیا په امتحاناتو کې او په تکرار په دوران کې دا بیا اسانتیا وي. الله جل جلاله دې په دې باندې موږ تاسو سره عمل کولو توفیق راکړي.